کتونکو ستاسو په خدمت کې د باچاهان پوهنتون نه حاضر یم چېرته چې نن د چهارسدې په تاریخ کې یوه لویه غونډه را جوړه شوې ده. خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي خان د هغې مشر مېلمه دی وایس چانسلر میریټورس پروفیسر ډاکټر بشیر احمد صاحب د دغه طالب علمانو دپاره دغه طالباتو دپاره چې نن کومه دستوره را جوړه کړې ده د 2015 نه واله 2022 پورې هغه سټوډنټان چې هغه پی ایچ ډي ایم پیل او ورسره ګولډ میډل دي هغوی ته به نن چې کوم دی دلته ایوارډونه ورکړی کېږي هغوی ته به ډګري ورکړی کېږي. دلته کې د پوهنتون چې څومره سټاف دی هغه لګیا دی او د دغه غونډې د راښکلې کولو دپاره چې د دغې ښکلا یو په دوه شي هغوی لګیا دي او دغه کومه دستوره چې را جوړه شوې ده نو تاسو وینئ چې دغه سټوډنټان چې کوم دی هغه را روان دي او په دغه دستوره کې شرکت کوي. باقاعده چې کومه ډګري ده یا کومه ډپلوما ده یا کم سبجیکټ کې ګولډ میډل دی پی ایچ ډي کړې ده د هغوی دپاره بیل بیل انتظام شوي دی. هغوی ته باقاعده بیل بورډونه لګېدلي دي او دلته کې هر څه دپاره چې کوم دی دا وګورئ دا به هغوی ته نن دا ډګرۍ چې کوم دی ورکړی کېږي د هغوی دپاره بیل سپاټ جوړ شوی دی. دغلته ګورنر صاحب چې کوم دی یا وي سي صاحب دی یا نور کوم مېلمانه دي هغه به راځي. دې سره سره چې کوم دی د سیکورټي فل پروف انتظامات شوي دي د پوهنتون خپله سیکورټي ډي اس پي صنوبر خان او ایس ایچ او سړي اشفاق خان دغه شان کې سپیشل برانچ چې کوم دی هغوی دغه خال کې باقاعده هم سیکورټي کوي د دې نه بهر هم کوي. پوهنتون ته چې څونه لارې دي هغه هم په مکمله توګه باندې بندې شوي دي په هغې باندې باقاعده ناکهبندۍ دي داخلي خارجي لارې. دې سره سره چې کوم دی نو د میډیا دپاره بیل دا کرسۍ چې کوم دی نو هغه مختص شوي دي. دغه شانتې مېلمانه چې کوم راځي د مېلمنو لپاره بیل انتظام شوي دي او بیا د دغه سټوډنټانو لپاره هم چې کوم دی نو د خوړلې انتظام هم شوي دي. نن چې د کوم سټوډنټ هم تپوس کې نو هغه د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر بشیر احمد صاحب ستاینه کوي مننه کوي خوشحالي څرګندوي او یقینا دا د دې سټوډنټانو دا خواهش وي او دا د ټولو نه لویه کامیابي ده چې سړی شپاړسمو کې اخري ارمان یې دغه وي چې یار زه هم دغه ځای ته ورسم او دغه زه ټوپۍ په سر کړم دغه ډګري واخلم. نو دې لپاره ډېره خواري شوې ده او موږ همیشه دغه خبره کوو چې د دې ځای نه وځي دې کې ډېر پجاب دي او ډېرو ته به جاب میلاویږي. خو نن د ګورنر صاحب نه زموږ ډېر توقعات دي چې ګورنر صاحب هم د دغه پوهنتون لپاره څه مهم اعلان وکړي فنډینګ اعلان ول وکړي مزید د ترقۍ اعلان ول وکړي. نو ګورو به چې ګورنر صاحب صرف دغه فنکشن له راځي خلکو ته صرف دغه ډګرۍ ورکوي ایوارډ ورکوي تقریر کوي او کله تقریر سره سره پوهنتون له هم څه انعام اعلان کوي. دې نه علاوه وایس چانسلر چې کوم دی خو نن د 2015 نه واله 2022 پورې کوم دغه سټوډنټان 600 قریبا سټوډنټان ته نن دغه ایوارډونه ورکړل کېږي. کوم چې پاتې دي هغوی دا ووري چې هغوی دپاره به دویمه برخه وي دویم فنکشن به وي او په هغې کې به چې کوم دی نو خومه هغوی چې کوم دی نو ایوارډ او دغه ډګرۍ به ورکوي. نو هغوی دا نه وي چې یاره مونږ پاتې شو بالکل نه پاتې دا د هغې خلکو دپاره دي چې کوم ته اطلاعګانې ورکړې شوې وي چې کوم پاتې دي نو هغوی ته به هم ورکړل کېږي. مزید به سره د دغه صورتحال چې کوم دی نو هغه شریکو. دې وخت کې تاسو وینئ خو میل دي فیمیل دي نو هغه ټول چې کوم دی نو په دغه کې ډېر خوشحاله په مخونو باندې چې دا کومې خوشحالۍ نن په نظر راځي نو دا زموږ دپاره چهارسدې په تاریخ کې یو ډېره لویه دستوره ده او په دې باندې زه وایس چانسلر بشیر احمد صاحب او چې څومره د پوهنتون سټاف دی نو هغوی ته خراج تحسین پیش کوم چې هغوی شپږ ورځ په ځان باندې یوه کړې ده او دا اتوار ورځ چې کومه ده مسلسل چې کوم ده دغه کار روان او تاسو وینئ چې دا کومې ذموارۍ چې کوم دی هغه مصلحت شوي دي چا ته نو هغه ټول لګیا دي. دا سټیج لږ یو نظر چې کوم دی نو وښایي چې دغه سټیج چې کوم دی نو دغه به راځي باقاعده دلته به وایس چانسلر صاحب به تقریر کوي او ورسره چې کوم دی نو تقریر به کوي ګورنر صاحب او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دغه ډګرۍ به ورکړل کېږي چې دا به ډېر کافي وخت د دغه ډګرو اخیستلو کې کېږي. نو دغه به نور مزید چې